د نبی علیه الصلاة والسلام عمر چې کله 20 کاله شو، دې دوران کې د نبی علیه السلام چې کوم د ماشوموالي عمر تیر شوی دی، نو نبی علیه السلام قدرتی الله پاک د له لهب نه حفاظت کړی. کم ماشومان الکان چې عام طور کم کارونو ته مایل کیږي، نو هغې نه الله پاک ساتلی و. په خپله فرمایي 2 پیرې ما سره داسې شي چې په مکه مکرمه کې یو ځای کې یو کور کې خادي و، هغې کې څه ټنګ ټکور موسیقي وه. نبي علیه السلام ماشوم و، ګډې بیزۍ مې سره ولې، نو ما هغه خپل ملګري ته وی چې یاره ته نن زما دا ګډې بیزۍ او ته د دې خیال کوه، زه دې کور ته ورځم چې زم واورم. نبی علیه السلام فرمایي چې زه څنګه ورغلم، هلته هغه څه ګانه بجانه چې شروع وه، وایي زه چې څنګه کېناستم الله را باندې خوب راوست. چې را پاڅېدم سحر و هېڅ مې نه دي لیدلي، هېڅ مې یو پیره داسې و. دوباره هم داسې سروځې پس بیا ما هغه ملګري ته وایي چې یاره ما خو ونه لیدل، بیا یو خادي وه. بیا لاړم یو کور کې چې کېناستم، بس الله را باندې خوب راوست. چې پاڅېدم بس سحر و. چاته چې الله نبوت ورکوي نو خو الله به پاک ساتي که نه، نو د بچپن نه الله د دې له لهب نه پاک ساتلو. نبی علیه الصلاة والسلام عمر چې کله 15 کاله شو، نو دې دوران کې خدیجه رضیها مالدار زنانه وه، ډېره پاک دامن او شرافت او لوی نسب واله زنانه وه. هغې دې نه مخکې 2 خاوندان وفات شوي، نو هغې به داسې کسانو له پیسې ورکولې، تجارت مال به ورکو، لیږل به او تجارت په ورله هغې کو. نو هغې خپل غلام میسره ته وی چې یاره داسې یو کس وګوره. نبی علیه الصلاة والسلام هغه کم صدق او امین او کم لوی صفات چې وه خو مشهور و، نو د میسره چې و، نو نبی علیه السلام سره خبره وکړه چې یاره داسې د خدیجه رضیها مال دی، د تجارت په شام ته به وړل غواړي، که ته وې نو ته به هغه مال مونږ سره ویسې او چې څه نورو خلکو له مونږه معاوضه ورکو، نو د هغې نه به تاله زیاته درکو. نبی علیه الصلاة والسلام ورسره تیار شو چې په دې سفر باندې کله ووتل، نو میسره بیا بیان کوي چې په دې سفر کې د نبی علیه السلام عجیبه معجزات هغه لیدلي. لا نبوت خو میلاو نه دی، لیکن هغه نښې نښانې عجیبه وي. هغه وایي چې مونږ به روانو، نو اوریځو به په نبی علیه السلام سورې کړ، او یو روایت کې خو میسره داسې وي چې فرشتو به پې سورې کړ. معنی دا چې دا اوریځې نه وي، دا فرشتې وي. چې سفر به م کوو، نو نبی علیه السلام باندې به برابر اوریځې روان. چې کله نږدې شو شام ته، یو ځای کې دی د یو اونې د لاندې کېناستل. چې د اونې د لاندې کېناستل، نو مخامخ یو راهب و، هغه چې وکتل چې راغی نبی علیه السلام یو کس د دې اونې لاندې ناست دی، بس هغه میسره ته یې وی چې یاره دا څوک دی، او دا د دې اونې د لاندې خو نبی مخکینو کتابونو عالم و، ما خو مخکینی کتابونو کې ویلي چې د دې اونې د لاندې به نبی کینی او بل څوک نشي کېناست. نو نبی علیه السلام سره خبر وکړه، ورته وی چې ته به د راتلونکي وخت نبی. بهرحال نبی علیه الصلاة والسلام چې دغه سفر نه واپس راغی، او دې میسره خدیجه رضی الله عنها ته د نبی علیه الصلاة والسلام هغه صفات بیان کړل په سفر کې چې کوم لیدلي وو. اکن د نبی علیه الصلاة والسلام سره د الله مددونه او دغه فرشتي او د اوریځو سایه کول د راهب هغه خبر. نو خدیجه رضیها دا خو لویه مالدار زنانه او لوی لوی سردارانو دې ته د نکاح پیشکش کړو، خو خدیجه رضیها انکار کړو. لیکن چې کله نبی علیه الصلاة والسلام باره کې دا خبرې واورېدې، نو خپل یو ملګري سهیلې وه، هغې وایي چې یاره د نبی علیه الصلاة والسلام سره زما د نکاح باره کې خبر و. بهرحال نبی علیه الصلاة والسلام د پیغام میلاو شو، نبی علیه الصلاة والسلام هم د نکاح دپاره تیار شو. په دې وخت کې د نبی علیه السلام عمر 15 کاله دی،
او د خدیجه رضی الله عمر 40 کاله 40. بعضی کافران مستشرقین او عیسایان یهودیان چې هغې لیکونکي دي نو هغې په نبي علیه السلام اعتراض کوي چې یاره نبي علیه السلام ډېرې بیبیانې کړي دي نو دا خو ګوره عیسی علیه السلام یو واده نه دی کړی. عیسایان وایي نبي علیه السلام دومره ډېرې بیبیانې کړي نو دا د خواهش د وجې نه کړي. نو د هغې خو الحمدلله علما جوابونه ورکوي. یو خو دا چې هغه ماحول داسې و چې دا څه نوې خبره نه وه چې ډېرې بیبیانې کول. ډېرو خلکو لس او شل بیبیانې به د خلکو په نکاح کې. دویمه خبره دا جواب ورته ورکوي چې نبی علیه السلام دا نکاحونه د خواهش پرستۍ نه نو کړی. که د خواهش د وجې نه کول نو د 40 کالو بیبي سره به یې نکاح کوله، د 40 کالو بی. او بیا د نبی علیه السلام ټول عمر د دقې بیبي سره تیر شوی دی. ځکه نبی علیه السلام د 50 کالو عمر پورې بل واده نه دی کړی. نور ودونه ټول د 50 کالو نه وروستو کړي. نو چې دا د خواهش د وجې نه نو په ځوانۍ کې به یې کول که نه. بیا د عربو ملک چې په هغې کې د زنانو خوراک عموما قجوري خو ډېر ګرم څیز دی. د 40 کالو عمر نه پس خو زنانه خو ډېره بوډۍ. لیکن نبی علیه السلام د ګڼ نکاحونه د څه وجې نه کړي، څه حکمتونه و پکې، خو ځان له یو موضوع ده چې هرې بیبي د وجې نه الله پاک یو خدا چې د نبی علیه السلام هغه کورنۍ جون الله پاک امت ته منتقل کو. یو بیبي راغلی نبی علیه السلام نه تپوس کړی، نبی علیه السلام څه جواب ورکړی، نبی علیه السلام کور کې بیبیانو سره څنګه جون تیر کړی، دا ټول جون امت ته میلاو شي. دی وجې نه نبی علیه السلام بیبیانې ګڼوي. دی وجې نه صرف د عایشه رضی الله عنها 2290 احادیث امت ته نقل، د ام سلمہ رضی الله عنها د 390 احادیث نقل دي. نو یو حکمت خو پکې دا و. بله دا چې د هرې بیبي کې بیا ځان له حکمتونه لیکلي. مثلا صفیه جویریه رضی الله عنها دا وینځه شوه په یو موقع، او هغه چې ثابت ابن قیس په حصه کې ورسېده او هغه ورسره کتابت وکړ او دا راله نبی علیه السلام ته د کتابت د مال لپاره. کتابت دی ته وایي چې غلام یا وینځه آقا ته وایي زه به له دومره پیسې وګټم روبړم خو ما به آزاده کړي. نبی علیه السلام ته د کتابت د مال دپاره راله. نبی علیه السلام وفرمایل چې خوښه دی نه ده چې زه به دې آزاده کړم، نکاح به در سره وکړو. هغې وی یا رسول الله دې نه څه زیاته خبره څه. نبی علیه السلام آزاده کړه چې نکاح ورسره وکړه. د دغې قبیلې چې څومره وینځه غلامان د صحابو په ملکیت کې راغلي وو هغې ټول آزاد کړل. وایي ښه د الله د نبي څخه قرګنۍ به زمونږ غلاماني ټولې آزاد.